أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. او دویم نمبر ایت ته د سورۃ البقرہ اول آیت کی الله تعالی قرآن کریم اعجاز او حقانیت تشریح کی چې دا د الله حق او رښتینی کتاب دی. ټیک د کوم انسانان چې دا د الله کلام نه مني بلکې د مخلوق دغه مکه د مشرکینو د عقیده و قانون دار چې مخلوق د مخلوق مقابله کولی شي نو الله وی راشي د درې حروف معنا وکي. دویم نمبر آیت کې الله ترغیب او تشویق ورکړي قران لا درې صفاتونو باندې یودا ش الکتاب قران ډیر جامع کتاب دی. دویم لاري به فيه شک به نشتا. دریم صفت هدن للمتقین الله وی تقوا ولا هدایت دی. الکتاب کی خبر شوی او لاری بکم ریب سمانا او سمانی وبانی راځي. هدن للمتقین الله وی دا قران هدایت دی تقوا ولا له متقی انسان لدا هدایت دی. زين سوال حاصل لري شهودن کی معنا د مصدر دی حمل په کتاب باندې غیر صحیح دی. حمل د وصف راغه بذات یو جواب علماء کړي دی زو هدایتن قران الله وی خاوند د هدایت دی. زو هدايه یا مصدر کی معنا د فاعل لا الحادی که حدید الله صفت د قران امراغه. دریم دا حمل راغله د مبالغتن لکه یو سړی چې عادل له تو وی پلان عادل له یو سړی متقی دی تو دا پلان سړی مړه تقوا ده. دا حمل الله مبالغتن کړی دی. قران ندی خلق الله ډیر اوچته پیدا واخستا. دویم سوال الله دیږي کې وایي چې دا هدایت دی تقوا والا لپاره ورسره براشي جهودن للناس. قران خود ټول انسانیت هدایت دی. جواب داري اصل کې دا قران د ټول انسانیت لپاره راغلي خو یاد ساتي پیدا چې تیوشه تکړه هغه صرف تقوا والا هر سړیو ته پیدا نشي اغسته. جن له بیان سوالم راځي چې هدن للمتقین د هدایت د تقوا والا تقوا والا له هدایت شوی دوباره څنګه ویل هدایت کیږي لکه وسړی چې موړ او دوباره به مطالبه روړای کوي. جواب دا چې نه په دې خلکو واخستا یا تقوا والا او غیر تقوا والا دواړو لا یې اند زمانہ کې به الله متقین جوړ کی ورسره وخت کې ماده د تقوا قران کې چې انسان مطالعه کی 210 کرت الله دا ذکر کړی دا 210 کرت تقریبا قران چې انسان وګوري نو آتاوي کرت الله امر کړی دی اتقوا الله ای خلقو د الله نه یریږي. مهم شی لکه ذکر قران مرکزی مسله ده. قران کریم چې کله انسان مطالعه کوي نو ډیرو معناګانو باندې راځي. سوره فتح کې آل تقوا معنا د توحید دیو الله اطاعت دیو الله بندگی. سوره عرب کې براشه تقوا نه مراد توبه ای چې د خلکو الله توبه وستا رجوع وکړه الله. سورہ نحل کې الله تقوا ذکر کوي معنا دا چې د الله د احکاماتو عمل وکړي کوم شی باندې امر وکي بس ایله لبیک هوا
چون شرابونه کوي دیکي ولې وسنګا سوره مائده کې وراشي الته کې تقوا را معنا ګناه پرې ده ګناهونه لري کوي سوره حج کې الله فرمایي چې تقوا معنا د اخلاص سره ده الله تعالی د انسان اخلاص لګوري عمل نه ګوري لکه عمل له کډیر ځکه ویل هدل للمتقین کلب معنا د نفس یرا کلب معنا د فرزګاری دی مقام کې معنا د فرزګاری ده به قران چې انسان وګوري د مؤمنانو ډیر صفات راوړي دي کله الله تعالی یو صفات د مؤمنانو ذکر کې المؤمنون دریش کرت الله دا راوړي المسلمون المتقون المحسنون المخبتون عاجزی کون کې الله تعالی الصالحون نیکان خلق الخاشعون عاجز خلق الابرار عباد الرحمن د الله بندگان رښتونی انسانان شهدا مهاجر او انصار خاشعين دیجه کې الله په دې ټولو کې تقوا راوړل ځکه دې تعلق ظاهر سره دی او باطن سره دی هغه امور سره ظاهر سره تعلق لري سره باطن سره دلته دواړو سره لري متقین سم رقم برابرۍ ظاهر من برابرۍ دواړه للمتقین هغه انسانانو لپاره چې تقوا ده کله چې انسان د کفر ځان وساتي بس ډیره ویل شي درجه د اسلام دا ډیره اوچته تقوا ده لانه سره مسلمان دی مؤمن دی کله چې ګناه درنه وشو د الله نه په صدق باندې بخنه او غړ الله وي زبر معاف کوم دا توبه ده بخنم کې الله اشتباهي شیون نم ځان ساته مباحات نم ځان ساته د خپل زړه د الله نه په بل طرف باندې مروانه و چلی ریجنټي هر حالات کې په الله باندې نظر د الله په طرف باندې روان ایدل دي ته ویل شي د اخلاص مرتبه به انسان کې تقوا راځي نو په دې چې د الله د انعامات او سوچ په دنیا کې وکي الله دا نعمت موږ لراکا د آخرت د انعامات او سوچ دنیا د عذاب نه یرا د آخرت د عذاب نه یرا د قیامت حساب او کتاب وي ورځ بد الله مخې له ټول ودرېږو مونږه یو کسر به حساب کوي خاص کر چې انسان کې حیاي علم د قران او سنت د الله سره مینا د الله رحمت د الله د اجلال عقیده او قوي ایمان قران چې انسان مطالعه کې تقریبا 50 پیډي د تقوا ذکر شوی یو فائدې د مقام کې راوړل هدن تقوا ولاله والله هدایت کوي سره ویلې شي حذیفه رضی الله عنه ویل شي اتقوا تقوا النفاق اے خلکو منافقت د تقوا نه ځان ساتي ظاهري دي خلکو لزام بزرگ معرفي کړي منځ کې ورانی دا منافقت دي دی مان الله خو بکیږي تقوا سمنه قرطبی کې بیځه خبره مکوي کم ځای کې الله امر کړی التزام حاضر کا کم ځای چې منع کړی وځي نه ځان ساته ګناه باندې اصرار مکوا همیشه والی نیکي باندې دوکه کېګه ما د ټول مسلمانانو احترام ساته یریګه چې الله می عمل رد نکي تم ساده چې الله قبول کی قران او سنت عمل کرا وصل د سوره بقره دا آیتونه عمل کرا وصل مباحات نزان ساتل د الله سره مینا د الله په وعده باندې وفا د الله بندگانو سره مینا د الله بندگانو له هغه شی انتخابول جزان لغواړي طاغوت نزان ساتل حرام نزان ساتل ذکر د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په دلاره باندې روان ایدل دنیا نه برغبتی عبد الله بن مبارک فرمایي چې چیرته یو سړی په ځان کې نه نوې صفات پیدا کې خوشي وي پرې خودو باز دغه تقوا نشته وي دا زی ګډ ور شو ادخلوا فی السلم کافه
پورا وسړی اسلام کې داخليږي چې نیمه ایمان او نیمه ایمان به اول به جنت له تقوا والا داخل شي ځکه دلته ویل للمتقین به شاکرین به د الله نه یریدون کی به اصحاب الیمین حاصل لا معنا چې د قران او سنت پابند بس دا تقوا ده دا څوک دي الذين انسانان يؤمنون بالغيب چې ایمان لري په غیب باندې ويقيمون الصلاه او پابند نماز کوي او مما رزقناهم دا هغه څه چې موږ دی لور کړی دی الله ينفقون خرچیم کوي درې صفات اول صفت داخلي ایمان دویم د بدن اقامت الصلاه درې مال بلګي د الله په دین مال خرچه وکړي انسان غیب نه مراد الله دې مولې درنه د ایمان پوښتا نبی صلی الله علیه وسلم مولې درنه د ایمان پوښتا ابوبکر عمر عثمان مولې درنه د ایمان پوښتا جنن جهنم د قبر عذاب دي ته ویل شي ایمان بالغیب څوګوي د غیب نه مراد قران دی څوګوي ملائک دي او هغه شی چې هغه سترګونه پټي بعض خلک به د تفسیر کې معنا ایمان کې معنا د تصدیق ده او تصدیق کې معنا د علم د غیب باندې پويږي دا تفسیر غلط دی کله غیب او علم واجب الله لده د ایمان معنا لغوي معنا اصطلاحي لغت کې ویل شي یقین باور لا اصطلاح کې دا معنا چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم دین راوړی دی پای باندې تصدیق او د نور ټولو دینونو نه په کامل معنا باندې جدای براءت چې نه منو نور ورو سوراش چې ایمان زیاتیږي او کمیږي ایمان بسیط دی که مرکب دی امام بخاری مسلک دار رحمه الله زیاتیږي مرکب دی قول عمل تصدیق درې واړه محل د ایمان به کوم ځای دماغ دی کسړه زړه دی ایمان تخریبی کې بس باندې ناو مراشي څه پسې په دې شي ګور ایمان خراب شي ایمان زیتی کې بس آیا ان شاء الله په ایمان کې شته او کنيشته نو هر آیات شرطلو د ایمان متعلق الته خبري ورو ساعت کې اوس د دویمه ټوکړه کې دویم صفت راوړي ويقيمون الصلاه الله داخله پابندینه مانځو کوي اقامت الصلاه اقامت الصلاه په اټیم کې راځي امام بیزاوی لري چې خلک د دین سره مانځ سره مختنی تیرایش کی سنت طریقه وختي وکي زید مانځي انسان او پیژنې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري او خشوع کوم آیات کې چې خشوع متعلق خبر راته انت ان شاء الله به خبره کوو تقریبا شپږ درش اسباب د منظر خشوع دي الفاظ صحیح کول معنا باندې ځم په یول مونږه خره غنل ستري رو درېدل تشهود کې دا کو ته خزول یو درول هغه ایتونه او حدیث قتل چې خشوع خضوع بارکی د سلف او تاریخ قتل د الله سره مینا او د شرقې دي څنګه نو هغه تازه کول اذان کې سو شورز بد الله مخې له ودرېګو بل اعلان بکېږي سب کې ودرېد الله منه میدان د حشر کې بودرېګو د الله مخې له فاتحه د شویل چې استاد الله ما به کې شریک کړه رکوع سجده کې به سوچ کول چې دا ګوره یا الله تعالی مې بدن راقات کی دعاګانی خدای مقام کې نفس د اقامت الصلاه تذکرې وکړه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دین ستن دا چا ودره ولا بج دین ودره چاونه او دین تخریب کی دو کلو فعمر چې بچی شنو امر د منزل لسکلن چې شنو به گزار پکار دی ورته اینه چې به ورسره چې وجری پکار دی ابو سعید صاحب سعید ابن مصیب احمد صاحب اکثر صحابه دا مسلک دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي زندان کې واچو چې توبه وباسي مردار شل ده ذکر رسول الله فرمایي د مؤمن او کافر مابین کې فرق اصل د منځ دی منځ کې مؤمن شنه کې بې ایمان امام مالک امام شافعی فرمایي چې د زنا غو حد په جاری کا
په صلات قران کې ډیرو معناګانو باندې راځي دلته کې مراد ارکان مخصوصه مونږ کله براشي دعا رحمت جنازه وغيرها دریم صفات ومما وباسد غسنا الله رزقناهم چې موږ ورکړي دي انسانانو لره ينفقون خرچیم تی کوي ټول الله وینا راوړي سوره محمد کې الله فرمایي ټول وګړم نبی کې دي چې تاسو بخل وکړي چې مړه تاسو ورکړي زره کې 25 روپۍ دی الله وای راکړه ما الله وی درکړي دې مثال خارج کې دار لکه پلار د دوه سامان لري یو بچی د مړاور کې بلم دې بچی مال راک اي ورکی پلار حواله زړه کې سمرته خوشاله شي پلار کو تینالي او دې بل شو چې مال راک هغه ز پلار خپل کار کوي زړه کې خپش من شمال الله لور کو الله سوچنه موږ لځيتي څنګه موږ ټول الله یو مالم د الله دی رزق قران کې کلب معنا د باران کلب معنا د برخه کلب معنا د نبوت کلب معنا د عطا و معنا غانو باندې راځي رزقنا جمع ویل شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکي ودا متشابهات لا مفرد او صيغه جمع سو کوئی دی کې د الله اکرام دی چا ویل دي چې دا په اعتبار د ملائکو ينفقون دا معنا چې د الله لپاره خرج کیږي اسراف دا معنا د غیر الله لپاره ينفقون هغه ځای کې مال لګول چې نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی نتیجه دا وروته کوم یو مال لګول خیر او خیرات شي کې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه نه اغه له انفاق به نشي ویلې که خاص کر دا رسمي بدعي خیراتونه رواجی انفاق دا معنا د نبی د سنت برابر ورسات وزدري صفات نور والذین آلوا متقین هغه انسانان دی یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان لري په کتاب شکم تعالی نازل شوی دی دغه مخکې داخل و چونګې دلته اهتمام دی يهود باندې تعریض دی ای قرآن باندې ایمان نه لري شیعو باندې مان مراد قرآن او سنت دواړه دي دا خبره غلطه ده چې قرآن منو حدیث نه منو حدیث څنګه نه مانی دا حدیث نه انکار ده او قرآن نه انکار ده دواړه وسړې منی انزل د قرآن بارک راغله دی یو دم شعر اتل نزل التنزيل معنا دمه دا خو تعرض دی جواب دادی کله دی یو بل په ځبانه استعماليږي دا دویم د لوح محفوظ نه بیت المعمور پورې یو دم دین ویلان دمه راغله خو لیکن دا روایت هم کمزورې دي صحیح معنا دا ده شیخ عبد السلام سے لیکلي دي الموسوعه القرانیه کی قران کې الله دوه قسم مسائل روان کړی دي یو اصول او بل فروع د اصول عقيدي مسله شي الله یو دم را لېږي توحید هر شي احکامات دي دمه باندې دیږي کې د عقيدي مسله الله تشریح کړه رد پاک انسانانو باندې شي او وي موږ او الله ټول په وجود باندې موجود یو نه منزل الله جدا دی منزل قران جدا دی او رسول الله جدا دی الیک تعالی شی وای نعوذ بالله من ذلک روافض وې د نبی صلی الله علیه وسلم او د علی سه مثال شي لکه دوه مچان څومره به ادب خلګي نعوذ بالله من ذلک څقمقل جاهلان وې وداس مغرونه دي جبريل وېدل وحی راوړه علی لا خو چون کې دا مچ داغه سره مناسب نه غلط شو دي چې دا مچ مراد دی او کدا مچ مراد دی وی سه نبی صلی الله علیه وسلم لور جواب دار چې دا خو درې ښکاله کې دوه میاشتې دوه شورزو کې نازل دي دغه څنګه جبريل خطا کیږي او دا تشبیه خو کفر تشبیه ده نبی صلی الله علیه وسلم د مچ سره معرفي کول دا کار کفر دی دلته ویل الیکا او نبی دا قران ما تار نازل کړي دی علی سی علماء نه نازل کړي کوم خلک دا خبره کوي دا غلطه ده وما انزل من قبلک او پاس باندې چې کوم نازل شوی دی انسان مخکې څومره صحیفه چې دا غټولې قبل لفظ کې اشاره وکړه دی لا په ټول انبیاء کې ورسنه نبی چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی دنه ورسه به دیرش دجالان راشي دعوت نه بدبو کې اټول برباد
زين له بلا سوال راځي چې دا خو دیر شنه اضافه دي جواب دا چې مشهور به دیر شي ټیک دا نور هم ډیر زیاتی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وزما مثال شي لګو تعمیر جوړ دې سب دی وکړه ته کم دي زمرا لم بس پورا میکړه رسول انبیاء او رسولان د نبی صلی الله علیه وسلم نه راځي دلته به سوال لې وما انزل من قبلك دین معلومه شي تورات انجیل و غیره باندې به ایمان لرو نه غیبان ایمان لرو اجمالا نور تفسیری بدامنو یا خاص کرا احکامات چې د منسوخ نه یو ټکر سره نه راغلي بل صفته وبالاخره او خاص کر پر ورځو سنې باندې بدوي یقین ساتي یقین کې معنا د یقین د یقین کې معنا د سکون ده مضبوط علم اڅه دې کې معنا د ایمان ده یقین راوړ يهود باندې تعریض وکي ای ویل موږ دا منو الله پیرا دوی درت حاصل لا چې تاسو ګور قیامت نه منئ الاخره معنا الدار الاخره الحاله الاخره رسالت معنا بده کې نه کوي چې غلام محمد وایي چې د مراد زایما اول خدا تفسیر غلط دی دویم کدا تفسیر شنو مراد د رسالت نه رسالت د محمد صلی الله علیه وسلم مراد دی یقین مضبوط علم سوال دار چې انزل دا معنا د شعر باران راتل نو الله وی دا اوس معنا د باران راځي د اوس معنا باران خو شرط الله نه دی کړي اسباب الله برابرې باران نور لاندې پیدا کیږي حدیث کې راځي نازل بشي بتاوس کې عیسی ابن مریم الته کې نزول معنا د یخلقون د معنا د برن به عیسی راشي علیه الصلاۃ والسلام یقین به کړ مضبوطیږي اهل علم فرمایي یقین والا سره کې نسل الله نه سوال الله عالم منل خالق منل ورس اخری آیات کې بس نتیجه اولئک الله دې مخکې صفاتون والا علی هدن بيد من ربهم درب دوی نه اولئک هم المفلحون قاسم د انسانان الله کامیاب دي اسم اشاره ویلي مخی صفات چې بچا کړه نر دې که خز عالم دې کومي باس هدایت والا دن کی تنوین د پاره تعظیم لوی هدایت اعلی حرف کې اشاره وکړه دی لا د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری الله دې شکلک هدایت والا دی لکه څنګه شاسوار په اسمان کلک ناشته نعوذ بالله من ذلک روافض وې شنه مرتد شوی دی الله وی کلک خلق دیغه رب لفظ کې اشاره وکړه دي چې صحابه اوچت خلق دي خو لیکن په هدایت کې چاله محتاج دي الله لا هر چا بخپل مرتبه سړی مني اولئک او د مخکې صفاتون والا خاص هم د المفلحون کامیاب دي ذکرت اولئک ویل یو د دنیا سره تعلق لري او د آخرت سره آیات باندې سوال دی چې کله انسان کې بدی صفاتونه کې یو صفت نه بیا منشت لینو دا خو خوارج مسلک ثابت شو جواب فلاح معنا دخول اولی ټیک د مؤمن انسان ګناګار دی جهنم لبه الله بوزي خو ورځ به الله را بارک فلاح کې معنا دا رښتلو ده لکه تیغ د زمکه نه روج نو داخله د مصیبتونو نو واته د دنیا کامیابی له فلاح نشي ویلې فلاح د آخرت کامیابی اقا ځواني چې بډاتوب نه لري هغه صحت چې مرز نه هغه خوشحالي چې غم نه کله سره کامیابیږي ظلم باندې کوي او جرم باندې کوي دوا ارتداد باندې کوي درې کفر باندې کوي سلور افتراء په الله باندې کوي پنځه تقوا بزان کې پیدا کې شپږ تزکیه بزان کې پیدا کې و ایمان براوړیا ته د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري بو کنا قران لو کې ان الله سکار شي وکړو الله بری بیا کامیاب څه ایجابي او څه سلبي معنا د ایتونو داله بسم الله الرحمن الرحیم قاس من دا دنم د الله رحمان رحیم صفات سره شروع کوم الف لام میم د دې حروف په مقصد یو الله په دی ذالک الکتاب الله اذا سوړان دیو جامع کتاب دی لا ریب فی شک نشته په دې کتاب کې هدن للمتقین هدایت د تقوا والا
الذين لا يتقوا ولا غ انسانان دي يؤمنون بالغيب شيمان لري په حال دنه لیدل کې په الله باندې ويقيمون الصلاه او پابندره مانځ کوي او مما رزقناهم باج دا سنا شمن دوی لور کړي ينفقون خرچم کوي والذين غ انسانان يؤمنون شيمان لري بما پاسمان انزل اليك شكم تعالى نازل شوی قرآن و سنت وما انزل من قبلك واغش نازل شوی استانه مخکي وبالآخرة او پر حالات رسنی باندې یقین کوي اولئک الله دې مخکې صفاتون والا په هدایت دې من ربهم د دوی درب د خوانا واولئک او دغه خلق چې هم المفلحون خاصم دې کامیابان دي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین